دی بعضی منځګزارو ته د میانځ کې خبره کوم زلمی هلکانې دلته لاسونه کې هلکه ولې ږدې که ورته وایي په حدیث کې راغلی ته په حدیث پوهېږې تا حدیث ویلی دی که د پیغمبر نه دې په خپله اورېدلی او یو حدیث راغلی دی دا یاد لرئ مذهب مه پرېږدئ ښه څوک به م قادیاني کې سال څوک به م شیعه کې څوک به م انګریز کې درته به وایي دا قمقل ملایان دا بې وقوفه چې نه دلیل پسې ځه نو په دلیل ته یې پوهېږي په حدیث هر سړی پوهېږي او تا حدیث ویلی دی نو دا د قمقلو کار چې درته لاس کړي ښه لکه اواز وي نه راځي پرېږده نو قمقلتوب مه کوئ ښه د مذهب چې دې وطن کې کوم مذهب حنفي راغلی دی د هغې پابند اوسېږي فتوی پې لیکلي دي کتابونه نظام قاضیان په کومه لار چې پخه لار یو خلک پې تېر شوي هغه لار مه پرېږدئ کنې په کنده کې به پروزئ شرمخان به وخوري ګیدړان به وخوري سړی به راشي تا ته وایي د شیعه کتاب به وګورئ بیا به یې چې دلیل یې مضبوط دی نو شیعه به شي ساله به د قادیاني کتاب وګورئ بیا دلیل خو ما ته ستا دلیل پوهېږي دا حدیث ویلی دی نو دا ډېر قامقال خلک زلمی هلک به یې زر به درته لاس ولې حدیث کې راغلی تا صرف یو حدیث لیدلی که نور دې لیدلی دی نو دا کار مه کوئ ښه د مذهب د دې څلور واړو مذاهبو دا ټول امت چې روان دی د هغې دا فایده ده چې تا به د فتنو نه بچ کوئ ټیک ته یو عالم د حدیث یو ماهر د حدیث او هغه د خپل تحقیق مطابق په یو حدیث باندې عمل کوي نو ټیک ده عام خلک څه پوهېږي ټانګې والا نسوار خرڅوونکي ګټې ماتوونکي ډوډۍ خرڅوونکي زر وایي په حدیث مې عمل یو ځناور بچیه ته په حدیث پوهېږې دا خلک یې دوکه کوي نو دوکه کېږي به سال له به قادیاني شي سال له به انګریز شي سال له به یهودي شي زه بس کې را روان وم یو هلک ناست و ما سره خواته بس کې ډېر یو کتاب یې کته پردي کتاب ته کتل خو نه خو اتفاقا مې پې نظر پرېوت نو ما ته د قادیانانو کتاب ښکاره شو نو ما ورته یې وروره دا څه ګورې وی دا کتاب ګوره ما دا خو د قادیانانو معلومېږي نو څه ګورې وی زه پکې ګورم که څه حقه خبرې چې ورپسې روان ما تا خپل دین ویلی دی د دین علم دی کړی دی د سکول او د کالج هلک چې دین یې نه وي نو ته په دې سال نه به ګمراه شې نو دا یاد لرئ ښه دا څلور واړه مذاهبه چې په امت کې راغلي دي دا د امت د خلاصېدو لار ده که دا ازادي چاته ورکړي دې پېښور کې به 25 مذهبه جوړ شي او یو بل ته به مرۍ ته لاس واچي نو ټول علماو د دغه څلور واړه اهل سنت والجماعت د دې لارې نموز دی چې نه پوهېږم په هغه لار دی چې په کوم باندې عالمان اولیا او د امت پاکان او بزرګان تیر شوي دي او نظام پرې روان دی بس زه او چې نه وایي زه په دلیل پسې ځم نو په دلیل ته پوهېږي دغه سرکوزي نه که زه تپوس کوم چې الله ته په حدیث کوم حدیث کې راغلی او ته دا حدیث پېژنې نو دا کار مه کوئ ښه د مذهب پابند اوسېږئ خو بیا ټیک ته غلط ته مونږ غلط کوو یو څوک غلط کار کوي قبر ته سجده کوي پیغمبر ته عالم غیب وایي او قبر نه سوال کوي دا ناروا دي مونږ دې ته ناروا وایو نو په مسایلو کې لکه قرآن شریف په اوو قراتو راغلی دی او زمونږ قرات د حفظ دی او دې وطن کې هغه په تواتر را رسېدلی نو هغه قرات به نه پرېږدی په هغې پسې روان دی نو چې نور هېڅ نه پوهېږئ نو دومره خو پوهېږئ چې عالمان بزرگان اولیاء کتابون او نظام په کوم مذهب راغلی دی هغه ولې پرېږدم نو دا نوجوانان خطا کېږي زه ورته یو خر موله وایي کونړ موله باجوړه موله دیر موله حدیث پسې ځه ته حدیث یې ستا د خپله حدیث
دا کمقل ملایانې او دا یو لویه فتنه ده ګوره خیال کوه تا ته موږ دلیل پسې ځه نو ته په دلیل پوهېږې ته ورنه سوار خرڅې دروازې او ګوړي خرڅې ته حدیث پېژنې څومره حدیث راغلی او تا کوم حدیث لیدلی ته خره ملایان دا خلک دوکه کوي نو پام کوه دومره یاد داره چې مذهب حنفي چې کوم مشهور اصول دی په هغې قواعد روان اوسېږي ستاسو د عوامو دپاره دغه لار د خلاصېدي ده هر چا پسې مه دی دی به قادیاني کي شیعه به هم کي دا چې چا دین نه ویلي دی قادیاني کېږي شیعه شي عیسایي شي انګریز شي نو بعضې هلکان مې ولیده چې دلته یې لاس وکړي هلکه دا ولې ته خبره پوهېږې ته په حدیث نو زما ځکه توجه بدله شو مونځ صحیح کوه نو دی بیبي خوب ولید عایشې بیبي د نظر نه د خلقو د نظر نه مخ پټ پکې حجاب دی ځکه مخ خو د ټولو د حسن و جمال ځای دی او ټولې فتنې د مخ نه جوړېږي نو چې مخ د ښځې کولو وي نو پاتې څه شو په پتونې خو یې څوک نه عاشق کېږي او نه یې په مټ په مخ یې عاشق کېږي نه مخ په حجاب دی خو د خلقو دپاره که مثلا کور کې ناست دی مخ یې څرګند وي خیر دی خو سر به سر تور نه ساتي نو سر د خلقو نه حجاب دی د مونځ دپاره هم حجاب دی او مخ د خلقو نه حجاب دی د مونځ دپاره نه دی وی رفع الیدین حدیث باندې عمل کولو شو که نه نه هر قسمه حدیث راغلی دی دا د پاکانو علماو کار دی چې کم یو راجح ګڼي کم یو مرجوح ګڼي نو چونکې د امام ابو حنیفه په مسله کې نو چې کم جانب له ترجیح ورکړې ده ته هغې پسې روان یه هر چا پسې مه ځې کونړ مولا او باجوړ مولا او دیر مولا ګمراه به هم کي نه څلور واړه مذهبونو باندې مسلمانان خدای را جمع کړي دي هغه لارې مه پرېږده دا فتنه ده ګورې نو په هر حدیث عمل نه په ټول قرآن شریف عمل نشته نو دا خلک دوکه کوي او فتنه جوړوي مذهب مه پرېږدئ کنې شرمخان به مخوري قادیانۍ به شي ساله شیعه به شي تا ته به وي دلیل پسې نو دلیل څوک پېژنې په دلیل خو لوی عالمان نه پوهېږي بیا به درته سان نه وایي چې پیغمبر منې ته به ورته وایې څه دلیل دی چې پیغمبر دی درته به وایي قرآن شریف منې او تا سره څه دلیل دی چې دا د خدای کتاب دی نو پر افریدین کې نه دلیل تپوس کوي د ایمانیاتو کې بس او دا دومره جاهلان دي چې عباداتو کې تقلید ګناه ګڼي او په عقایدو کې تقلید ضروري ګڼي حال دا چې عقیده خو د عمل نه زیاته ضروري ده دا خو فرعي مسایل دی نو دا خلک دا امت ته ضرر رسوي خطر نه یو اصل مسلې دي دا مسلې په څلور واړو مذهبو کې مختلفې دي او یو دا تحریک چې مذهب پرېږده او امام پرېږده کونړ ملا پسې روان شي دې دیر ملا پسې خر پسې لغمان ملا پسې دا خو دین بدنامه نو پام کوئ بیا هغې پاک عالم پسې ولې نظم چې د حضور پاک زمانې ته نږدې دی او هغې پاک عالم پسې ولې نظم چې ټول امت هغه ته عالم او پاک او بزرګ وایي ته خو په $10 هم خرڅېږي سرکوزیه نو چې په $10 خرڅېږي ده پسې روان دا بېدباری کابل نه یې څه جوړ کړه دغې ځناور هغه کابلیان دلته هم دا فتنې خوره چې ګورې فتنه به د کابلي نه روځي ځناور که یو ښځې نه ماشوم مړ شو په دې سینې د لاندې راغی